نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزانو، علماء کرام، طلباء کرام، دا یو مختصر نشست دی د مدرسه اسلامیه للعلوم النبویه کنشی بشام د سالانه اسباقو د افتتاح متعلق. چونکہ ملکی حالاتو په بنا باندې کل مدارس متاثر شویو، اوس حالات لږ نارمل شو. د دې وجې نه د وفاق المدارس العربیه پاکستان چې کم امتحانات وي سالانه، د هغې اجازت هم ورکړی شو په 11 تاریخ به هغه امتحانات شروع کیږي. نو د هغې د هدایاتو متعلق چې د امتحان دپاره څه تیاري پکار ده، طلبه راجمع کړی شو چې هغوی ته د هغې هدایات بیان کړی شي. دویم د سالانه اسباقو د افتتاح متعلق هم څه بنیادي او ضروری خبرې ذهن کې ساتل پکار وي، د هغې په باره کې د طلبه په مدرسه اسلامیه للعلوم النبویه کنشی بشام کې راجمع شو. د ټولو نه اول زه مشکور ممنون یم د دې جامعې رئیس فضیلت الشیخ حضرت العلامه مولانا سید عالم صاحب بشامی چې هغوی ورځ شپه کوشش کوي د دې ادارې د ترقۍ په باره کې. الله تعالی دې د دوی مساعي جمیله په خپل دربار کې قبول و منظور کړي. او کم استادان چې دلته درس و تدریس کوي، بنده عاجز دی، مفتی اسدعلی صاحب دی، محتمم دی د دې جامعې، اللہ تعالیٰ دې په دې کې اخلاص نصیب کړي. اور د ټولو نه د یرې شیز چې دی هغه د نام و نمود، د اکلاو و شهرت، الله تعالیٰ دې موږ تاسو ټول د دې نه بچو ساتي. ځکه که موږ درس و تدریس هم کوو، خطابت و بیان هم کوو، خو مقصود نام و نمود، د اکلاو و شهرت وي، نو د دې هیڅ فایده نشته. د دې وجې نه چې کله هم انسان یو نیک عمل شروع کوي، د عمل په شروع کې هم هغه د تصحیح نیتو کې خپل زړه ته دی وګوري چې مقصد زما څه دی، اور د عمل په درمیان کې دی هم تصحیح نیتو کې، اور چې کله عمل اختتام ته ورسي بیا دی هم خپل نیت ته وګوري چې زما مقصد څه دی. نو کوم مقصد نام و نمود وي، شهرت وي، نو د دنیا حیات عارضي، د دنیا نام و نمود شهرت عارضي، په مرګ سره هغه تمام شهرتونه هغه ختمي کی. نو هغه عمل باقی دی، همیشه دی، دائم دی، چې هغه لوجه الله وي. کم عمل چې د نام و نمود د کلاوې شهرت دپاره، که هغه درس و تدریس دی، که هغه درس قرآن دی، که هغه خطابت و امامت دی، نو بیا د دې هېڅ فایده نشته. نو موږ تاسو ټولو له پکار دي، که طلبا دي، که اساتذه دي د دې جامعې، چې خپل نیت موږ صحیح کړو. مقصد د الله رضا پکار ده. لکه حدیث پاک کې راځي چې یو کس به راغوښتلی شي او هغه ته به الله تعالی ووایي چې ما تعالی علم را کړی، تا پې څه وکړو؟ هغه وایي ما د هغې نشر و اشاعت کول. الله ورته فرمایي تا دروغ وي، ځکه ستا د تعلیم مقصد هغه دا و چې خلک ما ته علامه ووایي، خلک ما ته فهامه ووایي. فقط قیل هغه تا ته په دنیا کې ویلی شوي دي، فرشتو ته به وویلی شي چې دی پړ مخې جهنم ته غذار کړي، هغه به پړ مخې ونیولی شي، جهنم ته به غذار شي. دارنګه یو سخی به راغوښتلی شي، الله وایي ما تعالی مال را کړه، تا پې څه وکړه؟ هغه ورځ او شپه مې خرج کول ستا په لاره کې. الله وایي دا خبر دې صحیح کړله، لیکن مقصد دا و چې خلک ما ته سخي وایي، هغه تا ته دنیا کې ویلی شوي دي، هغه به پړ مخې جهنم ته غذار کړی شي. دارنګه شهید هغه به راغوښتلی شي، الله وایي ما تعالی ځواني را کړ، صحت را کړ، تا پې څه کړي؟ هغه به جواب کوي یا الله زه خو په جهاد کې مصروف وم، د الهی کلمت الله دپاره. الله به وایي ستا مقصد دا و چې خلک ما ته شجاع وایي، بهادر وایي، فقط قیل تا ته دنیا کې ویلی شوي دي، پړ مخې به دې ونیولی شي، جهنم ته به غذار شي. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کله دا روایت بیانول،
بیهوش شو. اور حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به رسول روایت بیانې چې کله اراده کې د بیانولو بشکیږي 3 ځله بیهوش شو. به فرمایل ما د معاویه رضی الله تعالی عنہ دا روایت وارد چې کله هغه بیانول بار بار بیهوش کېد. نو عزیزانو دا یو سخت وعید دی چې موږ تاسو سوچ کو که زموږ په اعمالو کې اخلاص نه نو دا زموږ د لپاره هیڅ فایده نشته. نو الله تعالی دې زموږ په اعمالو کې اخلاص را نصیب کړي. که موږ په اخلاص سره نو همیر ویو خو مقصد رضا وي موږ ته د بخاري شریف او د قرآن مجید ثواب ملاویږي. خو که موږ بخاري پڑھاو قرآن پڑھاو خو مقصد بل وي نام و نمود دکلاو شهرت وي نو د هغې هیڅ فایده نشته. نو الله تعالی دې زموږ په اعمالو کې اخلاص را نصیب کړي اور همت او محنت الله تعالی موږ تاسو ټول را نصیب کړي او طلباء ولدي الله تعالی د محنت توفیق ورکړي. وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.